بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک ته میشت اوس مهاجر حقیقی جوړ کی. مهاجر حقیقی اوس پیغمبر فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه او کما قال علیه السلام. مسلمون خو دی چې د لوز د ژبې نه بل ته ضرر ونه رسي، او مهاجر حقیقي هغه دی چې انسان هغه جرایم هغه چارې پرېږدي، هغه ګناهونه پرېږدي چې د کیم شین الله جل شانه انسان منع کړی دی. میشتوس خو صرف دا خلق مهاجر بولی چې کیم خلق خپل وطن اصلي پرېږدي، بل وطن ته ډسپلیس شي، منتقل شي، لوړ شي، جنگ د هوا جنا د حالات د وجنا. حالانکه رسول الله مهاجر حقیقي آتا ویلی دي چې کیم بنده هغه چارې پرېږدي چې د هغې نه الله جل شانه انسان منع کړی دی. او مسلمون دوه خبرې ذکر شوی دی. یو کامل مسلمون چې د ژبې او د لوس نه چاته ضرر نه ورسي. شراح لیکلي دي چې ژبې او د لوس په تکلیف شي رسول الله د ژبې ذکر مخشه کړی دی. د دغې وجه دا ده چې د ژبې تکلیف دا ډېر عظیم دی. د لوس په تکلیف نه ژبې زخمینه نه رغېږي، لوس زخمینه خو شاید روغ شي. او بله خبره دا ده چې ژبې زخم ډېر عام دی او ډېر چاته رسېدلی شي په یوه وخت چې لکه زه مثال یوه خبره ویس وکړه، غلطه خبره وکړه، ډېر زیات خلک یې دغې نه مجروح شي، ډېر خلک یې دغې نه پریشان شي، کرب زده شي. لوس تکلیف محدود دی په نسبت د ژبې. نو اول خو مسلمون هغه دی چې د لوس د ژبې نه بل مسلمون په امن او امان وي، تکلیف نه ورته ورسي، نه ورته نه وازوروي. اسلام ډېرې لویې مطلب صفتونه دي، خصلتونه یې دي، اعمال یې دي. خو ښه مسلمون هغه دی چې بل ته خیر ځنې ورسېږي. خیر الناس من ينفع الناس. او ښه په خلک کښې هغه دی چې بل مسلمون ته ښه ور ورسوي. او دغه رنګې یو مسلمون دردول، د یو مسلمون ستړیول، ذلیلول، دغه ډېر لوی جرم دی. که یو سړی ډېر عبادتونه کوي، ډېر زیات عابد وي، د ورځې روژهداری وي، د شپې تهجد گزار وي، خو بیا د ده نه مسلمون ته تکلیف وي، دغې انسان دا د ورځې روژه او ټوله شپه عبادت هېڅ فایده نه لري. او بل انسان دی چې نه ورځې روژې نیسي، نه د شپې عبادت کوي، پر امن دی، خلک ته خیر رسوي، د دغې د الله د څنګه ډېر لوی اجر دی. او بله خبره دا چې انسان ترک وکړي د هغې معاصي، د هغې ګناهي او د هغې جرایمې او د هغې مناهي چې الله جل شانه انسان د هغې نه منع کړی دی. الله جل شانه انسان ته حکم کړی دی چې دا شیونه مه کوه. او دا دی مهاجر حقیقي. نو میشتو سو چې کله انسان څوک وویني، دا سړی وویني چې د بل په درد دردېږي، د بل په خفګان خفه کېږي، د بل په تکلیف محسوس کوي، دا انسان د معاشي یو بهترین انسان دی. دا انسان یو مسیحا ګرځېدی شي. دا انسان ښه دی، مخلوقات نه دی. او که چیرې خالي په خپل ځون یې فوکس وه، د بل چا درد او غم یې نه لوره. خوش پیغمبر فرمایي چې د مسلمون مثال د مؤمنونو د یوه بدن غوندې دی چې یوه ته تکلیف، یوه بدن شي، یوه ټوکړه ته تکلیف ورسي، ټول بدن به قراره وي. چې یو مسلمان ته تکلیف ورسي، په چار دی چې ټول مسلمان به قراره وي. او دغه رنګې الله جل شانه دا میږه دې حدیث تخته مسلمون کامل جوړ کی او مهاجر حقیقیم دا الله جوړ کی. او الله جل شانه دا میشته خپل خوف زړه نه پارګار کی. وما علینا الا البلاغ.